نو ډېر د خدای تعالی غریبانه ډېر کمزوري دا وراره مې د رازان له یو کس دغه شان دي زه خپله دغه شان دي ټول مزدوري موږ مزدوري کوو مزدوري کې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو ملګرو په 14 فروری حشنغرې پاټک کې د غریب ګل هوټل مالک په ډېره بې دردۍ وجلی شوی و. مونږ په هغه حواله تاسو ته یو تفصیلي رپورټ وړاندې کړی و، خو نن هغه کیس کې ډېر لوی پیشرفت شوی دی او پولیس د دغه واقعې پرایم سسپیکټ نیولی دی. کم تفصیلات چې مونږ سره دي د هغې مطابق ملزم عثمان چې عمر یې 14 کاله دی د غریب ګل هوټل مالک او رستم سره نوکر و. پولیس د ډومبې ورځې نه په دغه ماشوم شک کولو ځکه چې پولیس ته یو سی سی ټي وي فوټیج ملو شوی و او هغه سی سی ټي وي فوټیج کې تاسو کتلی شئ چې دغه ماشوم د جای واردات نه تختی. پولیس د دغه ماشوم د نیولو دپاره مختلفو ځایونو کې چاپې وهلې وې خو ناکامه شوي وو. تېره ورځ پولیس د ملزم د رشته دارانو په کور چاپه ووهله او ملزم یې گرفتار کو. د مقتول باره کې د هغه زوی، تره زوی او ورور سره پولیس هم کرائم کہانی سره خبرې کړې وې. تاسو ته یې لږ یاداشت دپاره ښایو ځکه چې متاثره فریق بازار او تر دې چې نږدې واقع تعلیمي ادارو سټوډنټانو هم د مقتول ډېر تعریف کړی و او پولیس ډېر پر امیده وو، خو به هر حال اوس د حقایقو باره کې خاموشي زیاته بهتر ګڼي. ما د پلار نوم رستم نام او غریب ګلي ورته په دې ویل چې دی هر چا سره هیلپ کول، سټوډنټ طبقې سره دی هیلپ کولو، پوري له هر چا له به دی سالن ورکولو، هر چا سره چېرته د دې زمونږ هوټل د ګلي نمبر 1 په کیرآباد کې دی او دا تقریبا 14 سالو شول، د 14-15 سال نه دا زمونږ هوټل دی. خو په دې 14-15 سالو کې ته تپوس وکړه د چا نه چې مونږ چا سره 2000 غونډه کې بد نه دي کړي. مونږ ستا د پلار چا سره جنګ جګړه یا هېڅ جنګ جګړه نه وه. تپوس کولی شي زمونږ پلار ډېر بې بدو سړی روډ کې دکان دی نوم یې ونه غریب ګل ورکړی زمونږ پلار ملنګ سړی و، هر چا سره بس داسې و چې ښه هیلپ واله و او هوټل نوم و نور داسې هوټل نوم. مونږ ډېر عجز خلک یو، مونږ لانجو کنجو والا نه یو، خو پته نه لګي چې دې ظالمان ولې زما پلار سره داسې ظلم و. تپوس یې هلته وکړی شي چې څنګه دا رستم څنګه سړی و، که زه اوس ویمه نو زه به داسې ویمه چې دا زما ترې زوی او زما نه هلته یې تپوس وکړی شي انشاءالله تا ته به پته ولګي شي دود کا دود او پانی کا پانی. د بازار خلکو خو ډېر زیات تعریف کوي چې کوم ما ویډیو ورکړی او په هغې کې سټوډنټان کمنټس کوي د ګورنمنټ کالج چېرې موږ به ډېر زیات خیال ساتو، په کم ریټ به هم دغه روټۍ راکوله، طبیعت هم ډېر ښه. ستاسو هغه څه وایي چې جنګ جګړې که چېرته کېدی شي دا 110% دې سره زه اګري ځکه نه کومه 110% ځکه نه کومه چې دا زمونږ ترې زوی انتهایي ښه او ښه نه ښه او بهتر نه بهترین. نو د سټوډنټ به چې کوم د سټوډنټ به راغله چې هغې سره پیسې نه وي نو الحمدلله هغې د پیسو نه بغیر هم دې له ترکاري ورکړې مخکې یو جنګ جګړه شوې یو انشاءالله دا چې پیدا شوې ده الحمدلله څوک به دا ونه وایي په اشنغرۍ کې په هر ځای کې. امینه دا راته ووایه تا خو رستم سره په دې هوټل کې 15 سال کار کړی دی که نه؟ دې څنګه طبیعت والا سړی و؟ دا ډېر عاجزه طبیعت والا و. بل د دې زوی نه سره ما ډېر ښه ټایم پاس کړی دی، لکه زما ټایم هغه سره په دوکان کې ډېر زیات تېر شوی دی. بل لکه ما سره هم ښه و، نورو شاګردانو سره هم ښه، چم ګاونډ کې هم ښه و، لهجه هم ښه وه، لکه عاجزه سړی و، هر سړی ته خوشحاله و. بس پولیس طبقې له هم پته ده چې دا څنګه سړی و. ټیک ده لکه زمونږ داسې هوټل و که نه چې دې کې به سهار کې ناشته فقیرآباد موبایل اشنغرۍ موبایل دوی به راته ناشته به یې کوله، لکه ضرري سړی نه و. تاسو سره به رویه څنګه د شاګردانو وه د بچو په شانتې؟ ما سره خو د بچو نه هم زیاته رشته وه، خو حالان کې دا 16-17 دین وشو نو ما خپل دوکان کولاو کړی دی. نو دا 16-17 دین چې وشو نو زه ته یې خو اورېدله ما پسې خپل هم ډېر خفه وم، لکه د زوی نه زیاته مینه مونږ سره کړې ده. دا ایماني خبره کومه، لکه زیاته مینه ما سره کړې. ګورنمنټ کالج چوک نه بطرف عبدالرزاق روډ دلته یو هوټل دی چې پای کې زیاتر سټوډنټان او دا غریب راځي نو ډېر زیات مشهور دغه دی. د هغې مالک و رستم ولد عصمت الله چې عمر تقریبا داسې 49-50 سال و، بیسیکلي خو دې د مومند اوسېدونکي دي او دلته دا هوټل کوي. د دوی کرایم سین یونټ هم رالو وقوه موږ په مختلفو زاویې سره وکړه څه ضروري داسې څه کوم شواهد وغیره هغه هم موږ ته تر ګوتو شو.
هغې نه علاوه د تفتیش زاویه مو وسیع کړله او په مختلفو زاویو سره مو دا کار شروع کړی او موږ ته داسې مشکوک CCTV فوټیج ملو شو چې په هغې کې یو هلک انټر کېږي دا پلازې له واپس بیا تقریبا 17-18 منټ بعد واپسي کوي نو دا هم د په دې هم کار کو ټیکنیکلی هم کار کو په مختلفو زاویو سره مو کار دا کړی چې موږ مین ملزم له ورسو دا کیس منطقي انجام له ورسي د دې ورسا بالکل د دې زوی موجود د دې والد صاحب هم موجود او فیملی ممبران هم موجود د دوی داسې څه قسمه مسله بدی دشمنی تر اوسه پورې نه رامخېلا شوې دي خو پولیس انشاءالله په مختلفو زاویو سره روان دي امید درب لرو چې زر تر زره موږ د کیس ورک آوټ کېدلو ورسو بل خوا د ملزم عثمان چې کومې خبرې کوي او د واردات کومه وجه بیانوي هغه د ویلو خبره نه ده خو زمونږ کتونکي په دې خبره پوهیږي چې کله هم دا ویلی کېږي چې خبره د ویلو نه ده نو مطلب یې سوي خو دا حقیقت کې یو الزام دی او عدالت نه ثابت نه دی مړو پسې اسې هم خلک دروغ تړي دا خو بیا هم یو واردات دی د ملزم خبرې به هله صحیح ګڼلی شي چې کله عدالتي تصدیق وکړي بله دا خبره هم د یاد ساتلو ده چې ملزم خپل کور والو ته یو ځای د کار ښیلی و یعنی خپل کور والا ته یې ویلي وو چې هغه د موټر سایکلو په دوکان کې کار کوي حالانکه هغه هوټل کې نوکر و خو خبره دا ده چې پولیس که د ملزم موقف نه وي او خبره پټي نو بیا خو د انصاف او انویسټیګیشن ټول نظام باره کې سوالونه ودرېږي خدای دې خیر وکړي آمین